السلام علیکم درنو لیدونکو. نن زموږ د کمپیوټر نتورکینګ دا اخرنی درس دی. په دې درس سره به زموږ د بیسکس اف کمپیوټر نتورکینګ کورس تکمیل شي. د درس موضوع دا TCP/IP ماډل ورسز OSI ماډل، په دغه دوه ریفرنس ماډلونو باندې به دې درس کې موږ غږیږو. در اصل OSI ماډل یا TCP/IP ماډل ځان ته ډېر غټ بحث دی، په دې کې کتابونه لیکل شوي دي. صرف په دې درس کې به زه دا ریفرنس ماډلونه تاسو ته بریفلی در پیژنم چې تاسو دا وپیژنئ، او بیا په راتلونکو درسونو کې به انشاءالله په دې باندې مفصل غږیږو. راځو په درس پیل کوو. TCP/IP ماډل یا ترانسمیشن کنټرول پروتوکول یا انټرنیټ پروتوکول ماډل. غواړم په لومړي سر کې لږه درته د دې په تاریخچه رڼا واچوم. TCP/IP ریفرنس ماډل په اصل کې د امریکې د ډپارټمنټ اف ډیفنس یوه پروژه وه چې هغې ته یې آرپا ویلې، یا اډوانس پروجیکټ ریسرچ ایجنسي، یا بیا وروسته ډي آرپا شوه چې ډیفنس اډوانس پروجیکټ ریسرچ ایجنسي شوه، چې اوس هم دا د یو باډي یا یو ارګان په شکل وجود لري. د دوی لخوا دا ماډل وړاندې شو. په دې ماډل کې 4 لیرز شامل وو، چې دې لیرز کې په دې باندې غږېدلي وي چې دا به څنګه ډیټا په میډیا باندې ټریول کوي، بیا به هغه په کوم شکلونو بدلیږي، او بالاخره ډیسټینیشن ته یا سورس نه ډیسټینیشن ته یا ډیسټینیشن نه بیرته سورس ته څنګه کمیونیکیشن صورت نیسي. خو بیا وروسته چې دا ماډل ډپارټمنټ اف ډیفنس وړاندې کړی و، نو ټولو برینډونو سره کمپیټیبل نه و، نو بیا د ټولو یا اورال یو سټنډرډ جوړولو دپاره بیا ISO انټرنیشنل سټنډرډایزیشن ارګنایزیشن بیا د دې مقابل کې اوپن سیسټم انټرکنیکشن OSI ریفرنس ماډل انټروډیوس کړي، چې دا ټولو برینډونو دا ریفرنس ماډل منلی دی، او په همدغه ریفرنس ماډل باندې خپل ډیوایسونه، هارډویر سافټویر چې څومره دي هغه ډیزاینیږي او جوړوي. نو بیا په دې OSI ریفرنس ماډل کې 7 لیرز دي، چې هر لیر یې ځان ته دنده لري. ځنډ وروسته به په هر لیر باندې غږیږو. نو در اصل TCP/IP ماډل او OSI ماډل یو کار کوي، یو پروسیجر فالو کوي، فقط لیرز کې چې کوم ډیفرنس دی هغه هم زه تاسو ته وایم. نو TCP/IP ماډل کې څلورم یا وروستی لوړ لیر چې کوم دی هغه د اپلیکیشن لیر، چې په دې کې ډیټا وي، اینډ ټو اینډ کمیونیکیشن کیږي. مثال لکه HTTP پروتوکول دی یا FTP دی، دوه نودز یا سورس او ډیسټینیشن د هغې په وسیله یو بل سره کمیونیکیشن کوي، ډیټا لیږي رالیږي. دې نه بیا یو قدم لاندې ټرانسپورټ لیر لرو. ټرانسپورټ لیر کې ډیټا سیګمنټیشن کیږي، چې ډیټا به په سیګمنټس باندې بدلیږي، او په دې کې دوه پروتوکول دي چې TCP دی او UDP دی، یعنی ترانسمیشن کنټرول پروتوکول او یوزر ډیټاګرام پروتوکول. TCP سیکیور کمیونیکیشن لپاره یا ریلایبل کمیونیکیشن لپاره کاریږي، UDP نان ریلایبل کمیونیکیشن لپاره، البته بیا فاست دی نسبت TCP ته، خو ریلایبل نه دی. دې نه بیا یو لیر که لاندې نور هم راشو، نو انټرنیټ لیر نومول شوی دی، چې دا لیر کې ډیټا پیکټس جوړیږي، چې دا پیکټس په نیټورک باندې ټریول کوي، او د دې عمده پروتوکولونه دي IPv4 پروتوکول دی، IPv6 دی، ARP پروتوکول دی، GMP ICMP او داسې نور. او تر ټولو لومړی یا لاندې لیر چې دی هغه نیټورک اکسس لیر دی، چې په دې کې اکوپمنټ دي او میډیا ده، او خپله ډیټا چې ده هغه په بټس او فریم باندې بدلیږي، چې بیا په میډیا کې د سیګنل په شکل ټریول کوي. همدغه 4 لیرز چې د TCP/IP ماډل وویلې،
دا په OSI ماډل ریفرنس ماډل کې په دې شکل سره تقسیم شوي دي چې خپله اپلیکیشن لیر د TCP/IP ماډل دا په OSI ریفرنس ماډل کې په 3 لیرز باندې ویشل کیږي چې یا دا 3 لیرز د OSI چې اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن د TCP/IP ماډل په اپلیکیشن لیر کې مدغم دي یا یو لیر ترې جوړ شوی. اپلیکیشن لیر لکه څنګه مې چې درته مخکې ویلې end to end communication پکې کیږي. پریزنټیشن لیر کې د ډیټا کمپریشن انکریپشن کیږي او ډیټا پریزنټیشن پکې کیږي. هغې نه مخکې چې کوم لیر لرو سیشن لیر دی. سیشن لیر چې دی هغې کې سیشنز جوړیږي، ټرمینیټ کیږي، سیشن مینټین کیږي د کمیونیکیشن لپاره. نو دا درې واړه چې کله یوځای شي په TCP/IP ریفرنس ماډل کې اپلیکیشن لیر نومول شوی. دې نه لاندې بیا چې لرو ترانسپورټ لیر. خپله ترانسپورټ لیر مې درته وویل سیګمنټیشن پکې کیږي، TCP او UDP پروتوکولز پکې کار کوي. دې نه لاندې لیر لرو نیټورک لیر چې هلته TCP/IP ماډل کې ورته انټرنیټ لیر ویلی شي. په دې کې ډیټا په پیکټس بدلیږي. او دې نه لاندې چې مخکې مو ویل نیټورک اکسس لیر، هغه ډیټا لینک لیر او فزیکل لیر په OSI ریفرنس ماډل کې دی. ډیټا لینک لیر کې ډیټا فریمز جوړیږي او فزیکل لیر کې فزیکل میډیا ده لکه نیټورک کارت دی، ټرانسمیشن میډیا ده او خپله ډیټا په بیټس باندې بدلیږي چې بیا د سیګنل په شکل په میډیا باندې ټریول کوي. نو دا وه لنډه معرفي د OSI ریفرنس ماډل یا د TCP/IP ریفرنس ماډل. غواړم یوه جمله بل هم دلته اضافه کړم، هغه دا چې OSI ریفرنس ماډل یا TCP/IP ماډل دا ماډلز دي، نظریې دي د دې په اساس باندې چې څومره نیټورک اپلیکیشنونه دي یا ډیزاینیږي جوړیږي یا هارډویر پکې انوالو دی، هغه ټول دغه ماډلز په نظر کې ساتلو سره ډیزاینیږي او جوړیږي. نو درنو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې درس هیله ده چې څه مو ترې زده کړي وي. په همدې ځای زموږ د بیسکس آف کمپیوټر نیټورکینګ کورس پای ته ورسېده. ډېر ژر به مونږ خپل بل کورس پیلوو چې انشاءالله تاسو ټول به ترې خبرېږئ. نو په آخره کې که د کورس په محتویاتو او درسي شیوې باندې که کوم نظر یا پوښتنې یا وړاندیزونه لرئ، کولی شئ چې موږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه، پوښتنې شریکې کړئ د کمنټس له لارې. نو موږ به تاسو ته انشاءالله تعالی د هغې ځواب حتما درکوو. نو تر بل کورس پیلېدو مو پاک الله سپارم. السلام علیکم.